درې شیان سړي ته ډېر خوند ورکوي، آب روان و سبزیها و گلها و وجه الحسن، روی جمیلو یعنی ښایسته مخ. دا درې شیان انسانان طبعا و فطرتاً خوښوي. اما دغه خوښول دوه وجوهات لري. کله سړي ته روانې اوبه د دې وجې نه خوند ورکي چې ویې چکم، دا محبت نه ده. که د دې وجې نه خوند ورکي تږی نه یې دغسې روانې اوبه خوند درکوي، دا اصلي محبت ده. دا چې د دغه مقصد دپاره چې تږی کشکې مې چکلی وای، نو دا بیا لذاتي محبت نه ده، د چکلو دپاره محبت ده. دا محبت ډېر دوام نه کوي. نو د انسان فطري و طبیعي محبت له اوبو سره سته که نه، که تږی هم نه وي سته که نه. له شنو سره خضراواتو، شنه پټي و ګلانو، د دې سره هم د انسان طبیعت. د شنو سره که د تا محبت د دې دپاره و چې ویې خورې، نو دا د دې په خاطر و چې ویې خورې محبت. نه نه، که د دې دپاره نه و دغسې دا شنه ډېر خوند کوي، دغه محبت لذاتي محبت ده. یا یو ښایسته مخ سره د تا محبت ده، د دې په خاطر نه چې ته قضا د شهوت وکې، صرف د دې په خاطر چې بس داسې خوند ده پکې، نو دا هغه محبت لذاتي محبت ده. نو درې علما وایي درې شیان د سترګو نظر هم تیزوي: روانې اوبه، شنه ښایسته مخ. خو بیا داسې نه چې تاسو به یې له دې نه شرعاً دا معلومیږي چې ورته ګوره، نه، کتل ناروا دي بیا مخ ته، پردي مخ ته، یا په شهوت باندې، یا پردۍ ښځې ته، یا کشر هلک ته، دا به اسلام کې ناروا ده، جواز نه لري.